مسجد کې کم یو کس په مسجد کې خبرې کوي دنیاوي دینی نه دنیاوي خبرې کوي کوشش وکړي 3-4 کسان لاړ شي هغه ونه سدي جماعت نه بهر کوي ورته چې دا خبر د بهر زی دنیا ډور لوی دا بهر خبرې وکړي صحیح ان شاء الله دغه شان دي چې کله جماعت ته تاسو راځي نو چې دغه جماعت ته تاسو راځي نو خپل مقصد حاصل کړي جماعت ته راتلو مقصد سوي دلته عبادت د الله رب العزت کول وي صحیح ده او بیا موږ چې راشو جماعت ته په جماعت ته څه د پاره راځو بهر زمونږ یخني وشي ها باران وي یخني وشي موږ ټول راشو دغه بیلر نه غیر چا پیره تاو شو دا په اسلام کې شریعت کې بالکل ناجایز دی د مسجد اشیاء استعمالول دا په اسلام کې بالکل ناجایز دی دا خبره په غور سره واوري ښا دا خبره په غور سره واوري چې د مسجد کوم شی چې د مسجد وي او د مسجد د لپاره وقف شي هغه د انسان د لپاره استعمالول بالکل حرام او ناجایز وي انسان پرېږده چې دغه مسجد د لپاره یو انسان څه شي وقف کې دغه مسجد نه دغه شی اغستل بل مسجد ته ورکول دا هم ناجایز دی دومره سخترین مسله او دا لرګي چې مونږ راوړو دغه مسجد ته دا دې لپاره څوک نه راوړي چې تاسو د سحر نه ماښام پورې دلته کښېنئ او ځان ګرم کړئ بلکې دغه لرګي دې لپاره راوړي خلک چې دې باندې اوبه ګرم شي او په دغه اوبه باندې د خلک چاردام وکړي او مونږ څنګه چل کوو د مونځ نه یو ګنټه مخکې راشو دغه بیلر چاپېره مونږ کښېنو او بس دغه دنیاوي مجلسونه کوو نن دا چل وشو دا کم اسلام او کم دین دی دا کم شریعت دی آیا اسلام ته دا وایي چې ته مسجد کې دنیاوي خبره وکړه بار تاسو ته مونږ وایو چې اصل مقصد بیان کول نوی بیان کول هیڅ مقصد نه لري اصل چیز هغه عمل وي چې کله تاسو په خبره باندې عمل نه کوئ زدا قرآن وایم په دې خبره باندې زه عمل نه کوم بیا دا قرآن ویل ماته هیڅ فائدہ نه راکوي زدا قرآن د مسائل درته بیان کما په دې تاسو عمل نه کوئ بیا هیڅ مقصد او معنا نه لري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو موږ ته دا فرمایي چې کله یو انسان په مسجد کې دینی خبرونه علاوه دنیاوي خبره کوي د دې دغه نیکی دا سوځي مکمل لکه چې اور کې واچول شو دغه نیکی ختم شي مسجد ته مونږ راشو منځونه کوو دلته تلاوت کوو سبحان الله وایو نیکی ګټو او بیا دغه مسجد کې 3 غنټې مونږ راشو او دغه ټول نیکی مونږ داسې وسوځو یو انسان چې کله په دغه مسجد کې دنیاوي خبره کوي د دې دغه نیکی دا داسې سوځي لکه چې اور کې پاڼې سوځي نو مسلمان الک سوچ وکړه غور وکړه فکر وکړه چې دې مسجد ته راځي د نیکی لپاره او بیا زما واستانه نیکی څنګه وي ماته پته ده ماته زما مون څنګه وي نه زما الفاظ د پیغمبر په طریقه نه زما هغه ارکان د پیغمبر په طریقه او نه زما خشوع او زما ادا کولو هغه طریقه هغه د پیغمبر طریقې سره مناسب وي صحابه کرامو چې کله منځونه وکړه بیا به هم جنل چې آیا زمونږ دغه منځونه قبول شوي به او کنه وي ما وتا منځ کړي نه وي بس دنیاوي خبره ما وتا مسجد کې شروع کو دا کم دین او کم مذهب دی دا کم اسلام دی هغه انسان د لپاره مسجد کې کېناستل دا بالکل ناجایز دی کوم انسان چې عبادت نه کوي کوم انسان چې ذکر نه کوي صرف د یخنی نه بچ کېدو لپاره دغه بیلر شاته کېنی دا بالکل اسلام کې ناجایز دی او دغه انسان ګناهګاری کې پدی باندې اسلام ته دا وایي چې کله ته مز د پاره راشي مسجد ته چې مز د پاره راشي او دغه مز دراتلو نه پس به هم ته دغه مسجد کې دنیاوي خبره بنه کوي او ما او ته مز نه راځو ما او ته خپل ځان ګرمولو د پاره راشو هغه کې بس مز هم وکړو مز نه پس هم دلته مونږ ډډه لګولې وي ما او ته نه سځي بس دغه مسجد لرګي دی بلو دلته کې نه دلته ما ته مناسب نه وي بار تاسو ته وایم چې زه بار تاسو ته وایم چې سبحان الله وای په دې کې دومره ثواب دی منځونه وکي په دې کې دومره اجر دی روزي دي سه په دې کې دومره اجر دی تاسو کې خدا مرز نشته کنه په ما کې هم چې کوم مرز په ما کې نه وي هغه علاج زنه کومه چې کوم مرز په ما کې وي هغه علاج به زکوما نو شکر الحمدلله ما کې خدا مرز نشته چې زه 3 غنټې دی بیلر ته کېنم نو ځکه ځان نه یادم تاسو کې هم ټول نه یادم ښا صرف هغه کسان
چې څوک دغه بیلر شاته ناست وي او ګنټو تاسو دلته کینئ نو تاسو کې دا مرض دی چې تاسو د الله دغه حکم خلاف ورزي کوئ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیث باندې عمل نه کوئ نو تاسو کې دا مرض دی دا مرض د ځان نه لري کوي لري کوو بکنه ان شاء الله مسجد کې کم یو کس په مسجد کې خبرې کوي دنیاوی دینی نه دنیاوی خبرې کوي کوشش وکړئ 3-4 کسان لاړ شي هغه ونیسئ د جماعت نه بهر کې ورته چې دا خبره د بهر ځای دنیا ډېر لوی ده بهر خبرې وکړئ صحیح ده ان شاء الله